أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون. سورة الانبیاء مکی سورت تے دری اویم دے رستو د سورت ابراہیم نا مخی سورت کے وی قل کل متربص فتربصوا. نو دلت کی وی دا انتظار بسم رئی. نو اقترب للناس حسابهم دارنگے مخی صورتونو کی صورت کہف کے نفی دا علم غیب وا، صورت مریم کے نفی دا شرف تصرف وا، صورت طٰہٰ کی ابتلا وا. نو دلت کے شرک فی دعا و ذکر کئی. مخ کے ابتلا و امتحانات و نو دلت کے اکرام الانبیاء و ذکر کئی. دارنگے مخ کی صورت کے رد شفاعت قہریوں نفی د شفاعت قہری. نو دلت کی نفی د شفاعت قہری سرا اتخاذ الولد باندې بهم رد کئی. دعوت صورت بئی نفی د شرک فی دعا. خلاصہ د صورت بئی صورت کے اتلس واقعات ب پیش کئی دا انبیاء علیہم السلام. بعضی اجمالاً او بعضی تفصیلاً. مقصد بدائی دا ټول اللہ دے ټولو اللہ تا آواز کڑو یدعوننا رغبا و رہبا وکانوا لنا خاشعین. اثبات د مقاصد و ارباو بکئی چاغا توحید دے، رسالت تے، صداقت د کتاب دے، ایمان بالیوم الاخر دے. اقترب للناس حسابهم دیر نیزدے راغے خلق د پار حساب داغی. وهم فی غفلت معرضون او دا خلق پا غفلت کی اعراض کون کی. ډیر نږدې راغی، حساب ډیر نږدې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زرا غلم نو زما نرستو قیامت را روان دی او کم یو شی چې راځي نو هغه نږدې وي. کل ما هو آت فهو قریب. ما یاتی من ذکر من ربهم محدث ناراضی دے خلق تا ذکر دے رب د طرفنا چاغه نوی پراتلو کې یو نوی حکم راشی الا استمعوه مگر دا خلق اور یا غیل وهم یلعبون او دا خلق لوبی کئی. لاہیتن قلوبهم مشغول ازنون ددی غفلت کی دی ازنون دے خلقو. واسر النجوى الذین ظلموا او پٹے جرگے اکڑے کسانو چی ظلمی کر لیں. حل حاضا الا بشر مثلکم
نه دا مگر بشر دې ستاسو غوندې افتاتون السیر آیا تاسو راتلل کوئ سیر ته وانتم تبصرون او تاسو خيار خلق یې تاسو یې نه واسروا النجوى الذين ظلموا دا خلق وی هغه اکلونی البراغیس وی داغی پشانتی ترکیب دی وی قال ربی یعلم القول نوے پیغمبر رب زما خپویگی و خبر بانی پاسمان نوزمک کے وهو السمیع العلیم اللہ دے اوریدن کے پوا کما خبر چی کولے کی یہ عرضے کی چی بل قالو ازغاس احلام بلکہ دا خلق وی چې دا ګډ وډ خوبونه دي بل افتراهو بلکې دا د ځانه جوړ کړلی بل و شاعر بلکې دا خو شاعر دی فلیاتنا بیاتن نوراد نو پکار دي چې را دي وړي موږ ته یو نخا کما ورسل اولون لکه څنګه چې لګلې شي دي مخکینی پیغمبران راغلی اغي نخ راوړوي نو موږ دې دې موږ ته یو نخا پیش کی ما منت قبلهم من قريه اهلكناها فهم يؤمنون ما آمنت قبلهم ایمان نه راوړې د خلکو مخکې خلکو ایمان نه راوړې ما منت قبلهم ایمان نه راوړې مخکې د خلکو من قريتين یو د سکیلینا یې کلی والو ایمان نه راوړې نه چې ایمان نه راوړې نو اهلکنا هلاک کړو موږ هغې لرا افهم یؤمنون نو آیا دی به ایمان راوړي هغه خو ایمان نه راوړې د دې نه چې کوم مخکې هیڅ یو کلی داسې نه و مگر کم چې منگا حلاک کرلی ناغی ایمان نو راوڑے نو حلاک شو نو دی با ایمان راوڑی مطلب دا خلق لگیا دی دا معجزی مطالبے کئی نو مخ کے خلق هم معجزو مطالبے کڑوے نو آغی تا چی کلا معجزہ پیش کرے شوا ناغی او نمانل نو چی وی نمانل نو حلاکت پر آگئے نو دی مطالبے کی د معجزو نو که معجزه راشی او دی ایمان را نوڑی نو بیا به تباہی رازی وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم او ندی لے مگر سانمخ کے مگر نارینا وحی کولا منگا آغیتا فصلوا علی الذکر نتپوسو کا د ذکر والونا قرآن والونا ان کنتم لا تعلمون کو تاسو نہ پوئے گئی امام قرطبی لکی وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم وی ثبت بالتواتر تواتر سره دا خبر ثابت دا ان الانبیاء کانوا بشرا انبیاء علیہ السلام چې څومره راغلی نو ټول بشر راغلی سړی راغلی فاسألوا اهل الذکر اهل ذکر نه تپوسو کا او علم وال نه تپوسو کا قرآن وال نه تپوسو کا ان کنتم لا تعلمون کو تاسو نه پوهیږئ وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين او ندی ګرځولې منګه د انبیاء علیهم السلام لره داسې بدنونه چې هغه به خوراک نه کوي خوراک به نه خوري وما كانوا خالدين او ندی ګرځولې منګه دي داسې چې دی همیشه به پیدا شو نو همیشه د پاره به او همیشه به مرګ به نه راځي نه داسې بدنونه نه دي مرګ به راځي دنیا نه بزي او خوراک بکی ثم صدقناهم الوعده بیا رښتینی کړل موږ د سره وعده فانجینام نو موږ نجات ورکو دی لا ومن نشا سوچ موږ وخت غواړو والکن المسرفین او هلاک کړل موږ هلاک کړل موږ او سوچ مخ ته آینده د پار راضی نو هلاک بکو او سوچ د حد نتیریدون کی نو فانجیناهم ثم صدقناهم الوعده وعده سره موږ رښتینی کړه نو نجات ورکو موږ کسان لا چې موږ وخت والکن المسرفین او هلاک کړل موږ د حد نتیریدون کی ثم انزلنا الیک کتابا فی ذکرکم بیا نازل کو موږ تاسو ته کتاب فی ذکرکم ذکرکم پدې کې ذکر د استاسو پدې کې پند استاسو لا افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه لئ قران کریم استاس د پاره پند ده وکم قسمنا من قريه كانت ظالمه او سمرا هلاک کړلی منګه د کیلو والونا کانت ظالمتون چې هغه ظلم کوونکي وان شانا بعدها قومنا اخرین او پیدا کړ منګه رسداغینا قومنا نور وې کم قسمنا قسم ولیکي 60 ماتول دا سمرا خلقو چې 60 علماء مات کړه تبا یکړو هلاک یکړو فلما احسوا باسنا
نو کله چې محسوس کو دی عذاب زمونږ اذا منها يرکزون په دغه وخت کې دی بیا منډې والي د کیلونا عذاب پراغ دی استختی او چرته تختی لا ترکزو منډې موای تختی ما ورجو الی ما اترفتم فی واپس یاستا چې تاسو په لوی درکړی شی وا مستی درکړی شی وا ومساکنکم خپل کورن ته واپس شئ لعلکم تسالون د پاره چې تاسو نه تپوسو شي د سشي چې تاسو باندې عذاب ولې راغی سبب د عذاب یا تپوسو شي تاسو نه د دنیا بارکی یا تپوسو شي تاسو نه د الله رب العزت د نعمتونو د شکرې بارکی تاسو څومره شکریا ادا کړل د الله د نعمتونو قالو نو د خلق وی اولینا حیالا کته منګ لرا ان كنا ظالمین یقین منګو ظالمان فما زالت تلک دعوام همیشه و دغه جڑا پر یاد آواز حتی جانام حسیدن خامدین تر دې پور چې وګرځول منګه دیله لوکړې شوی خامدین مړه یا حال وګرځول منګه دیله هلاک دل شوی وما خلقنا السماء والارض او نه د پیدا کړی منګه اسمان او زمکه ما بینما چې بمې زدي کړي لاعبین عبس کار کوونکی دا سچ من کړلی نو دا موږ عبس کار نه دی کړی موږ عبس کارونه نه کوو لو اردنا ان نتخذ لهوا کچری موږ غوښته چې موږ ګرځو موږ دلاره عبس لهو دی ګرځو عبس دی ګرځو یا لو اردنا ان نتخذ لهوا که موږ اراده کوله چې او دې نسو ځان لا سوک نازولې لتخذناه من لدنا نو خامخا نیولې وو موږ غلرا د هغه چانه چې زمنګ سره دی ان كنا فاعلین که موږ ودا سي کون کی یا لو اردنا ان نتخذ لهوا که موږ چې دا پیدا کوله بیکاره عبس نو بیا به پټ ساتلې د سره به پیدا کړی نه وی لتخذناه من لدنا ځان سره به نیولې وی ساتلې به بل نوصف بالحق بلکې موږ ورولو حق لره په باطل باندې فیدمه نو دماغ ولر او باسی فیضا هو زاهق نو په دغه وخت کې د ختم شي ولکم الویل استاذ بار هلاکت د وجدان چې تاسو کوم صفاتونه وای وله من فی السماوات والارض الله په اختیار کې هغه چې اسمانو کې چې مکه کې دي ومن عنده سجد الله سره الای صبرون من عن عبادتي هغه تکبر نه کوي د الله د عبادت نه ولا استحسرون او سستی کې استړي کیږي هغه اس کمه کوتای نه کوي یسبحون الليل والنهار هغه تسبیح بیانې د الله سبا د شپې او د ورځې لا یفترون اس کمه نه کوي امیت تخذو الہه من الارض هم ينشرون آیا د خلق نیولی الہ ولرا من الارض ای من جنس الارض د جنس د زمکه نه نیولی هم ينشرون آیا دغه د جنس د زمکه نه چې دی کوم الہ نیولی نو دا کارونه د ژوند باغ چلی یا هم ينشرون د زمکه نه چې کله بیا دوباره را پورته کېدلی نو دی به را پورته کوي ژوند دی کول چې کوي نو دی به کوي لو کانا فیهما آلهة الا الله لفسدتا کچریوه په زمکه اسمان دواړو کې نور الها د الله نه سیوا لفسدتا نو خامخا فساد براغله وي په دې نظام کې دا نظام به خراب شوی دا به درهم برهم شوی سبحان الله پاکی د الله د پاره چې رب دې د عرش د اسنا چې داخله کم صفاتونه وي لا يسأل عما يفعل لا يسأل تپوس نشي کولای کی دالانا تپوس نشي کولای کېده اما يفعل دا غسنا دا غسو چې هغه کوي وهم يسألون او د دینه به تپوس کولای کیږي نو چې چانه تپوس کولای کیږي دا دی ولی کړل نو مسئول ليس بإله وي ام اتخذوا من دوني آلهة ان ولد خلقوا د الله نه سوا نور آلهة ولها برهانكم توای راوړي دلیل خپل هاذا ذکر مما يوا ذکر من قبلي دا قران کریم یاداش دی دا چا د پاره چې زما سره دی و ذکر من قبلی او دا یاداش دی دا چا د پاره چې زمانه مخ کی دی مخ کې چې کوم راغلی دا غي د پارم دی دا یاداش دی دا پند دی دا قران کریم پند زما مم معیا دا هغه چا د پاره چې ما سره دی یا دا مسله توحید او دا رد شرک دا زما او زما د ملګرو او د مخکینو پیغمبرانو یو مسله ده هاذا ذکر من معیا دا
مسله دا زما هم دا، زما چې کوم ملګری دا غي هم دا، و ذکر من قبلی او دا مسله بیانول دی، نو زما هم دی، زما د ملګرو هم دی، او زما نه مخکې پیغمبران چې کوم راغلي دا غیم وا. بل اکثرهم لا یعلمون الحق، بلکې اکثر د خلقونه نه پوهیږي، نه پیژني حق لرا، نه پوهیږي په حق. فهم معرضون دی، اعراض کوونکي دي، کم شی باندې نه پوهیږي نه هغې نه اعراض کوي. وما ارسلنا من قبلک من رسول، او نه دی لېږلی موږ ستا نه مخکې څوک رسول الله نوحي الیه مگر وحي کوله موږ هغه ته انه لا اله الا انا فاعبدون، د دې خبرې چې نشته له هغه عبادت سوا زما نه بل نو خاص زما بندگی کوئ. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، او دا خلق وایي چې نیولې رحمان ذات نه پاره نازولې نیولې ولد نیولې زوی نیولې شریک نیولې نائب نیولې. سبحانه پاک دی الله د شریک نه، پاک دی الله د نازولې نه. بل عباد مکرمون، بلکې تاسو چاته نسبت کوئ نو دا خو بندگان دي د الله معزز. لا يسبقونه بالقول، اغي لا يسبقونه دی نه مخکې کیږي یا نشي مخکې کېدی د الله نه په خبره کې، دی د الله نه په خبره کې مخکې کیږي هم نه. وهم بامره یعملون، او دی د الله په حکم باندې عمل کوي. دا کم چې نیکان خلق دي، نیکان بندگان دي، ملائک دي، دی د الله په حکم باندې عمل کوي. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، پوهیږي الله په اسمان د خلکو مخکې دي هغه چې د خلکو شاته دي. ولا یشفعون الا لمن ارتضى، او څوک سفارش نشي کولی مگر د هغه چا دپاره چې راضي شي الله. وهم من خشیته مشفقون، او دا نیکان بندگان دی د هیبت د الله نه یریږي. الا لمن ارتضى منه الله، چې الله ته راضي شوی نو د هغه دپاره سفارش کولی کېدی شي. چې الله ته نه راضي شوی نو د هغه دپاره سفارش نه کېږي. او څوک چې سفارش کوي دا عزتمن بندگان نو دی د الله نه یره کوي هر وخت کې. ومن یقل منهم انی اله من دونی فذلک نجزی جهنم، ورسره دام وی او که چرې د دې خلکونه عباد مکرمون نه چا دا خبره وکړه چې ومن یقل منهم، او چا چې ووی د دې نه یقینا زم اله یم من دونه د الله نه سوا، فذلک نجزی جهنم، نو په دې باندې بدله ورکوو دله د جهنم. که چا دا خبره وکړه نو جهنم ته به ورننه باسو. نو دا ما او تا ته وایي څوک چې دا دعوه ونه کي کذالک نجزی الظالمین، دارنګې بدله ورکوو موږ ظالمانو لره. دا ظالمان دي، مشرکان دي. اولم ير الذين كفروا، آیا نه ګوري داخل آکسان چې کفر کړل ان السماوات والارض، چې یقینا اسمان او زمکا کانتا رتقا دا وو بندو تنگو، ففتقناهما نکولا کړه موږ جدا کړه موږ، وجعلنا من الماء كل شيء حي، او ګرځول موږ د اوبونه هر یو شی ژوند دی. فلا يؤمنون، آیا داخل ایمان نه راوړي. ان السماوات والارض کانتا رتقا، اسمانون او زمکا داو بندو حقیقتا بندو. نو دا ټول یو شیو، نو پدې کې دا نور خلق لګیا دی وي دماکو شوا، نو دا اسمان په بر لاړ زمکا کته پاتې شوا، نو دا جدا جدا شو. د خلکو خبرې دي، الله وی دا ما کړلی، دی وی دا د ځان شي دي، د ځان چې وشي نه هغه دې نه کیږي. کم څه چې شوي دي نو د ځان نه دي شوي، دا کړلی نو چا کړلی. کانتا رتقا ففتقناهما، دا څه چې کم کیږي دنیا کې نو بعضې خلک داسې چې هغه د الله تصور یې نشتی، داریه وغیره نه هغوی د ځانه شي دي، دا اتفاقی شوي دي، دا بغتتن شوي دي، اچانک شوي دي. وایي نو چې شوي دي نو دغسې چې ته کېږي. د انسان حال ته ګورې، انسان کې دا یو صد دا یو انسان ته راواله دغې چې څومره سسټم دی، دا سسټم دا ځانه جوړېږي داسې دا اتفاقي شي دي. الله خټه راواغسته ګزاره کړه سړی ته جوړ شو، نو سړی ته جوړ شو یو ته جوړ شو. نو دا په دې کې دا دننه چې کوم شی دی، دې کې چې دا دننه کوم رګونه دي، کوم سسټم دی، د رګونو د پلو وغیرہ د نظام انهضام، دا د ځانه وشو. د اډوکو نظام،
د ګوتو د بندونو نظام دا څه چې دا ځانه وشو د ځانه خو چېرته کېږي یو شی به وشي اتفاقي به وشي ظاهري به وشي دننه خو نه کېږي دننه هر څه دغسې چې کوم جوړ شي دي د هغې د وینې نظام ګورې هغه ځان له دومره غټ نظام دی چې هغه سړی ورته حیران شي د هغې چې کوم نظام انهضام ګورې نو هغه ځان له کانتا رتقن دیوی دا ځانه شی دی د ځانه نه دی شی دا الله کړلی او دا الله په ښه په سمجوته باندې دا کار شی دی الله په خپل علم باندې کړلی او هر یو شی هغه ځای ته رسولی بعضې وخت کې کله کله الله رب العزت د انسان له یو سبق ورکوي یو درس ورکوي نو یو شی پکې کوک ووک کی دا جوړ که ځان له زه اوس تا خبرې کولې ستا کوم چې دا خلک خبرې کوي اکثر داسي الله د هغه په اولاد کې دغسې خلک پیدا کی چې د هغه دغه نظام کې لږ فرق راولي ته وایې د ځانه شی دی جدا چې د ځانه شی دی ته جوړ که ځه د چا سترګې د چا غوږونه د چا څه او د چا څه لاسونه خپې په هغې کې کمال راولي زه دا ځان له وکته که نه کانتا رتقا ففتقناهما هر څه بندو حقیقتا بندو نو الله جدا کړه او یا دا ده چې ځمکه او اسمان بندو په دې باندې چې ځمکې نه فصلونه نه راخته سوکړه هر څه بندو اسمان نه باران نه راورېدو نو الله وی اسمان نه باران وکړو نو د ځمکې نه مې بوټي راوخېجول وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا في السماء في الارض رواسي اگر زول منګه پزما کې درانه درانه غرونه ان تمید بهم دې پاره چې د خلکو باندې د ازمکه ګډ وړونه خوځي د ازمکه دا نو د څنګه ټینګه دا د الله په قدرت باندې دا نه چې دا شي راټینګ کړل قطبین راټینګ کړل دې کې اقطاب دی وي دې کې ابدال لی نه دا د الله په قدرت باندې چلیږي نظام الله چلی دا قطبین پکې دي وای قطبین دي نا قطبین خو تا جوړ کړلی دی ګلوب جوړ کړل نه هغه کې قطبین جوړ کړل یو لپاسه میخ دی یو لاندې میخ دی او تاد دی وای میخونه دی پکې اقطاب دی ابدال لی پکې دا سيزونه دا الله په نظام کې نشتی ښا دا تا ځانه جوړ کړلی وجعلنا فی الارض رواسي ان تمید بهم دې د بار چې تاسو باندې ګډ وډونه خوځي دا ټول نظام د الله په لاس کې دی وجعلنا فجاجا غزول موږ په دې کې غټ غټ لارې لعلهم يهتدون د پاج داخله په زیته ورسی وجعلنا السماء سقفا محفوظا غزول موږ اسمان چت محفوظ دی درا پریوتونه دومره غټ لینټر تو کزا چې پاره کې ستنې دی پکې نه کولای شي نه دی خو معمولی جوړ کی نه زیات غټ جوړ کو نو څومره ده هغه ګول مسجد ده هغه جوړ کو هغه نه بل غټ نشي جوړولای هغه د ټولو نه غټ ده او دا چا جوړ کړي واړه جوړ کړي هغه بیا د هغه په شکل باندې جوړي راتاوي کله کی او دې کې څومره سيزونه خو دي الله چې اوچت کړلی بغیر محفوظه بغیر د ستنونه محفوظ دی درا پریوتونه محفوظ دی من الشیاطین شیطانان وته نشي خته وهم عن آیاتها مورزون او داخلك دي د آیاتونو د نخو د اسمانونو نه اعراض کوونکی په اسمانونو کې څومره نخي دي څومره پدې کې عبرتونه دي څومره دلایل لپاره وهو الذي خلق الليل والنهار الله ذات پیدا کړی شپه او ورځ والشمس والقمر انور اسمي كل في فلك يسبحون دا ټول په مدار کې چکر لګئی كل في فلك دلته امراضي بل زي امراضي كل في فلك ولا كل في فلك چې ګورې يسبحون تی کټ کا كل في فلك نو دا ک الټه وې ک سیده وې نو دا كل في فلك برازي دینا باز راغستی دی چې دینا دا دنیا چې دا ګول لخوا روان دی ګول چکر کې روان دی ټول یسبحون لامبو وهی تیریږي
چکر لګی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد او نه دې ګرځولې موږ د یو بشر د پاره مخکستانه همیشواله افایم متا نو آیا که ته مړ شې فهم الخالدون ولې دی به همیشې سو دی لګیا دی وای صبر کوئ په ده باندې انتظار کوئ مړ بشي اخلاص بشوته الله وای د هیڅ یو انسان د پاره منګه ستانه مخکې څومره انسانان پیدا شي دي اچا د پاره منګ همیشواله نه دی لیکلی سورت آل عمران کې یو اتیا کې منګ ویلو دا آیات هم بعضې پیش کړل د خضر علیہ السلام په حیات باندې په چې داغه ژوند دنیوي ختم دی او وفات شوی دی خضر علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دی وی مړ بشي اخلاص بشوته نه الله وی انسانان چې څومره دي د ټولو د پاره منګه مرګ لیکل خپل نیټه باندې بمري نو ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کته مړ شي نو داخله به همیشه سو نه همیشه بنئ دی په خپل وخت باندې مري ته په خپل وخت باندې زی کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ ده کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس دغه مرګ دا بسکی مرګ اوسکو لاړ بعضې پکې لا نور سوئی وی مرګ چې اوسکو نو سکله لګی معمولی نو بیا ژوندی دی نو ژوند دی انسان باره کې خبره داسې ده چې انسان چې کله الله پیدا کو نو د دپاره بیا ختمېدل نشتی ښه انسان ختمیږي نه انسان بیم دی به دنیا ژوند بی نو دنیا نه بلاړ شي برزخ ته نو برزخ نه اخوا ته بیا به قیامت ته لاړ شي نو بیا به حشر میدان دے قیامت تے او بیا ورپسې جنت تے یا جہنم دے نو بیا ہمیشگیری دا کاغا ہر یو سو انسان دے مسلمان دے کہ کافر دے ہمیشہ دا پارا دے بئی یو پیر چی اللہ دو پیدا کو نو ہمیشہ دا پارا بیائی بیا ختمی گی نا ہاں منتقل کی گی اول کے پا یوزے کیو بیا بلزی تراغے دنیا تراغے نو دنیا نا بلاړ شي قبر تا نو چې کله د یو ځای نه بل ځای ته منتقل شو نو هغه مخکینی ځای خالی شي بیا د هغې پته ورته نه لګي مخکې دی په عالم ارواح کې و نو چې دنیا ته راغی نو موږ ته د هغې پته نشته چې موږ عالم ارواح کې څه که د مور خېټه وای نو د هغې هم پته نه لګي ولې موږ منتقل کېږو د یو ځای نه بل ځای ته نو چې بل ځای ته منتقل شو نو د هغې څه معلومات لرو او چې موږ منتقل شي د کم ځای نه نو د هغې بیا معلومات نشتی د کوره سړی راغلی دلته کې ناست دی نو دلته کې دا د حال کې چې څومره دي د سړی اینی لیکن بهر نه لیدی کېږي بهر څه دي کور کې څه کېږي یو سړی هغه نه به چې چا تپوس وکړو وی کور کې څنګه حال و هغه وی زه چې راتلم هغه وخته پورې خیر و بیا چا تپوس وکړو دا ته دا ولې ویه کوم وخته پورې چې زه کور کې ومه زه راوتم هغه وخته پورې خیر و هغه وی داسې چل شی و چې زه کوره راوتم یو پیرې نو تلمه د شپې جنن دیلا نو لیدکې هغه وخت کې لیدکې و لیدکی مې بل که او راووتم ګوړی مې راواغست راووتم د دقې لیدکي نه چېرته یو بسری غورځېدل او زه لاړم جلندې جلنده مې وکړه واپس چې راتلم مازدیګري کې نو چې را روان وم نو خلک راپسې راووتو ګوړی رانه واغست او زه بوتلم خپل ځای ته ما ته وی چې راځه ډوډۍ ووډۍ وخورې ته دمه شي بیا به ګورو چې کله ما وی څه چل دی اخر نو وی چې اومې کاته راووتم اومې کاته کور څه شی نشتی څه چې پکې و که څاروي و که انسانانو ټول سوي دي هر څه میدان صفا پروت دی نو ځکه دا ویم چې څه چې کوم وخته پورې کله چې راوتم هغه وخته پورې خیر و د هغې نه وروسته نیم خبر شی چې بیا څه چل دی پته نه لګي دنیا نه لاړ برزخ ته نو چې کله قبر ته لاړ برزخ ته لاړ نو بیا د هغې حالات ورته څه نه څه کوم چې مخې ته یې هغه معلومیږي که هلته یې خبرې که اورېدلې صحیح د هغې عالم هغه کېږي د دې عالم نه بیا ناخبره شي
دنیا کی سکیږي د دې نه خبرې. کل نفس ذائقة الموت، ہر یو نفس سکون کې د مرګ دی. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، آواز بھی ہوگا تاثرہ پا خیر پا شر بائی امتحان کو ان کی ویلینا ترجونا منگ طرف تو برا گرزولے کی گئی. بعض خلق یو خبر کل نفس ذائقة الموت کی یو خبر کئی ناغت دو معنی دا دیوٹا کی دو معنی کئی بیا. ہر یو نفس دا مرگ ذائقہ بسکی ندا دا مرگ دا پارا ذائقہ و بیا سکل، نو دا ذائقہ خوزان سکلو تو وی، نو دے دا مرگ و ذائقہ و بیا بسکی وی. نا سکی و کم زی بیا دی ہوئے چی ذائقہ دل دکی وی. نا ہر یو نفس سکون کے دا مرگ دے. دا مرگ پر یہ دروازہ بانے بے دے ورنہ نوزی نو بل عالم تا بزی. سنگا چی دے مرشو نو دے لار بل عالم تا. آغا عالم کے دا زان لخپل بل جون شروع شوس. وَإِذَا رَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا کلچ وینی تعالی را کسان چی کفر کرلے یتخذونک الا حزوا ننسی تعالی مگر مذاق. احاذ الذی یذکر آلہتکم وی آیا دا غسڑے دیج دے تذکرہ کی استاذ آلہہ وهم بذکر الرحمن ام کافرون، آدھا خلق پر ذکر رحمان ذات بائیں دی انکار کا ان کی. خلق الانسان من عجل پیدا کرشے دے انسان دتا دینا. سوریکم آیاتی خامخا خیمت آستا نخیخ پلے فلا تستاجنون تادی مکوئی تادی سر مغواری. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ او ویدا خلق کلی ویدا وعدا کہ یہ درشتنونا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون وجوههم النار کچرے پویدے آکسان چی کفر کرلے دخپل زان پا حال باندے کخپل زان پا حال باندے سبانے حال یعنی دمر نرستو حال دیتا نن پتہ لگے دلی وے نو لما کفروها دیبا کفر نو کڑے بیا خود سبانے ورزی پتہ نشتی دیتا سباب سکیگی چی مر شمانو سب کیگی. لو یعلم الذین کفروا کچرے پویدے آکسان چی کفر کرلے دخپل زان پا حال باندے حینا لا یکفونا وجوہم النار چی نبشی منا کولے دخپل مخنونا وور ولا ظہور یمن شاگانونا ولا منصرونا نبد دی امداد کولے کیگی. کدغا پتہ ہوتا ننو لگے دے نو دی وقت کفر اونکی خواہ بل تاتیم باغتتن بلکہ راضی بات دیتا اچانک فتباتهم نو حیران بکی دی لرا فلا یستطیعون ردہا نو بیا بدی طاقت نلری داغی دا واپس کولو ولام ینظرون نبدیل مولت ورکولے کیگئے. وَلَقَدْ يَسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ او یقیناً مذاق کڑیشے دے پر رسولانو پورستانہ مخ کے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ نو راگیر کڑا کسان رچی مسخرے کولے ددینا آسج دے پورے مسخرے کولے. قُلْ مَن يَكْلَوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ وَتَوَّا نسوک بستاسو حفاظت کئی دشپی او دورزی در رحمان ذات دا عذابنا یا من غیر الرحمن سوکشتے چستاسو حفاظتو کی در رحمان ذات نا علاوہ نا بل ہم ان ذکر ربهم مورزون بلکہ دا خلق دا خپل رب دا ذکرنا دا یاداشنا توحید نا انکار کون کی دی اعراض کون کی دی. ام لهم آلہتن آیا دا دیس طرح نور آلہشتے تمنعو من دونینا چاغ بچ کی دی لرا زمنگ دا عذابنا لا استطیعون نصران فسیم آغی خود طاقت نلی دا خپل زان دا امداد ولا هم مننا یصحابونا و ربو سر زمنگ دا طرفنا ملگرتیا کولے کی زمنگ دا طرفنا امداد بے نکولے کی ملگرتیا بنکولے کی. او دی چی چاہتا ہوئی دا زمانگا آلیہ دی اگا خود اخپل زان پا امداد بانے حیران دی خپل زان امداد پا خپل نشی کولیں دبل بسو کی. او خلق وی خوفتہ کے کنت بیدار وی یو ادب بل ادب سنگ را پاسی اگا پا خپل محتاج دیں. کل وی دا مڑے چی دے کل غریق المتغوث نو دا خدا سی دے لکا یو دا مڑے دا سی دے لکا ڈوبیدون کے دے پا اوبو کے او آغا بل تا آواز کئی آغا دا بل پا دا امداد پا تما دے چی دے بزما امدادو کی دے آغا تو ما بچ کوئی آپ اخپل ڈوبی گی دے ما بچ کوئی. ولا هم مننا یصحابون بل متانا اولائی بلکہ ٹکانا اور کرلا منگا دے خلق لرا دے پلانان را تر دے پر چوک دے شپ دی مائے زمانہ
دی لمنگا فائدہ ورکڑلا متان هاولائی فائدہ والا منگا ورکڑا دنیا کی جوان والا ورکو فائدے ورکڑے افلا يرون اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها آیا نگوری دا خلق یقینا منگا رازو دی ازمکی دا چی کموی دی اطرافنا افهم الغالبون آیا دا بغالب شی مخی تیرشیو چه دا ازمکا منگا کمو مخی منگا ویلو سنگ کمیگی یا حقیقتا کمیگی او یا دادا چه خلق مسلمانی کی نو چه سڑے مسلمان شی نو دا آغا چه سم رزمکا دا آغا دا مسلمانانو پا قبضه کی راغلا نو د کافر ازمکا کم شوا نو دی ازمکی کمیگی نو دی بغالب شی قل انما انزلکم بالوحی وتوایق یردرکم تاثرات وحی پزر بانے ولا یسمع سم الدعا او نشی ولا یسمع او ناوری کن بلن لرا اذا ما ینظرون کلچے دیلا یرور کولے کی یو سڑے کن دے نا خو ناوری یو سڑے پشان د کن دے کن نہ دے خو پشان د کن دے ناغت حق خبر کے نو حق ناوری ولا مستهم نفحت من عذاب ربک کچری ورسی دے خلقتا سلام با ٹکڑا استاد رب دا عذابنا لیقولن خامخادی و یا وینا افسوس دے منگ باینا کنا ظالمین یقین منگو ظالمان ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ او کی بدو منگا تلے دا انصاف تلے بئی قسط زوات القسط لیوم القیامہ فی یوم القیامہ پورز دا قیامت کے فلا تظلم نفسن نو ظلم بنکی پیون اسبائیں دسشی وین کان مسقال از حبت من خردن آتینا بها کچری دا عمل دا پا مقدار دیوی دانے دا اورین راتینا بی رابعڑو منگا آغی لرا وکفا بنا حاسبین و پورے منگا حساب کو ان کی ولقد آتینا موسیٰ و ہارون واقعات ذکر کئی دا انبیاء علیہ السلام طول اللہ تا محتاج او طول دا اللہ نا غفت اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ وَهَارُونَ یقین ورکڑے منگا موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام لفرقان فرق کے ان کے شیپ میں دا حق و دا باطل کے وزیان و مکمل رنا و ذکرن و پانو دا پار دا متقیانو الذین یخشون ربهم دا متقیان آخر لی چیری کے دا ربنا پنالی دریبانے وهم من ساعت مشفقون او دی دا قیامت نا یرک ان کی دی وہذا ذکر مبارکون او دا قرآن کریم ذکر دے مبارک دے دا قرآن کریم مبارک کتاب دے انزلناو منگم نازل کر لے دیل را افانتم لو منکرون آیا تاسو دین انکار کو ان کی آئیں تاسو دین انکار کو قرآن کریم دا ذکر دے مبارک ذکر دے نور ذکرون بئی خودیت نرسی دا اٹولو ذکرون خز ذکر دا دے چیدہ اللہ کتاب وایا قرآن کریم وایا قرآن کریم بانے پوئے گے او کپی نہ پوئے گے خودی کے برکات اچولے شوی دی مبارک دیں اللہ مبارک دے منگا نازل کر لیں نو الوستے پکار دی ویل پکار دی نو اوریدے پکار دی او پدے مانے عمل پکار دیں افانتم لو منکرون ہے تاسو دین انکار کو ان کی ہے ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل او یقین ورکڑا منگا ابراہیم علیہ السلام لا رشدہ اخیار والے داغا من قبل مخ کے دو زوانینا مخ کے یعنی پڑوکوالی کے منگ آغل او خیار والے ورکڑو دا ابراہیم علیہ السلام فراست داغا علم داغا او خیار والے آغا دیر زیادو پڑوکوالے کے آغا با آغا خبری کولے چھے آغا لوی سڑے نشی کولے بلا دادا لقد آتینا ابراہیم رشدہو یقین ورکڑو منگا ابراہیم علیہ السلام لا پیغمبری داغا پیغمبری والا ورکڑوا من قبل یا من قبل موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام نمک کے تیرشیو وَكُنَّا بِعَالِمِنَا منگو پاغبانی عالم اذ قال ابی و قومی کلے چوی اقبل پلارتا اقبل قومتا محاجد تماثیل اللذی انتم لاکفون صد دلیل استاز دا پارا پدے شکلون بانے چی تاسو یہ دو دے پر بندگی بانے منجوری کون کی تاسو دے بانے ہمیشہ ناسی قالوا وجدنا آباءنا ندی وطوی پندل منگا پدی مائیں پلان اقبل جدی بندگی کولا قال لقد کنتم انتم آباؤکم فی ظلال مبین ابراہیم علیہ السلام و تو یقیناً یہی تاسو استاسو پلران پا گمراہ اخکار رکھیں تاسو گمراہ استاسو پلران گمراہ جدی بندگی کوئی دا سکولیشی قال واجیتنا بالحق اخل کو توے آیا راوڑ لیتا منگتا ساق امانتا من اللہ عیبین یا تی منگ سرا دلوبو کون کو نامنگ سرا لوبی کیسے ٹوگی کے اخل کو توے وشتی کے ہوئی تمنگ سرا آسی لگیا گپ لگے قال بل ربکم رب السماوات والارض نووی وطا ابراہیم علیہ السلام
وی بلکې رب ستاسو هغه رب دی د اسمانو او د ځمکې هغه ذات چې پیدا کړي دا سیزونه دا اسمان نه ځمکې وغیرہ چې سه پیدا کړلی وانا علی ذالکم من الشاهدین او زما په دې باندې تاسو لا د خبر درکوونکو نه هغه الله ستاسو رب دی ستاسو د پلارانو رب دی وتالله لاکید الناس نامکم په الله می قسمی خامخا چل ول بجوړو مستاسو دی بوتانو لا بعدان تولوا مدبرین رستدانه چوګرځي تاسو شاکون کی تاسو دې نه لاړ شي ماته وګړي فرصت میلاو شینو لګوډه اخل مخکې بخل کوي مالا د میګي لار پکار دا د میګي لار را کوي نګه میګي لار راته میلاو شوانو تاسو به ویني سکیږي فجعلهم جزازا مقوت میلاو شوا نو راغه نو وی ګرځول اغه ټوکړي ټوکړي بوتان ټول ټوکړي ټوکړي کړه الا کبیر الله مگر غټ داغینه چې وو هغه پریخو لعلهم الی یرجعون د پاره دی چې داخله راو ګرځي دتا الیه یعنی الیا دې د پاره چې داخله ما تراشی چې زو سره خبر وکم یا لعلهم الیه یعنی الی الکبیر دې کبیر تلاړ شي دا څه شي وی دي نو زو هغه وخت کې مسله بیانوم بیا قال من فعل هذا قالوا نو دې خلق و من فعل هذا بالهاتنا انه لمن الظالمين چا کار کړل دا زمون دي الها سره یقینا خامخا دي ظالمان نه ډیر غټ ظلم کړل بوتان مات کړو اگر بوتان مات کړو خو کړو کنه نو دی او ته ظالم وای نو دی به ته وای دا الله پرې ما خو ظالم نه دی زمونږ په دین او شریعت کې دغه سړی ظالم نه دی چې هغه بوتان مات کړو هغه ارزه کې شو هغه په افغانستان کې دی او که بل ځای کې دی بوت مات کو نو خې وکړو دیو ته وی دا بوتانو تاریخي بوتانو دای مات کړو دای بد وکړو وی بد ولې وکړو خې وکړو د انعام قابل خلق دی قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا ان خلق وی منګه اوریدلې د ځوان نه یاد یو ځوان په بارکه یذکرهم چې تذکرې کولا د دې و یقال ابراهیم چې ویل کی یو ته ابراهیم او ته ویل کی داخله بعضی ځای کې مشهور شي چې دا کار بد کړی ابراهیم علیه السلام بکړی بل چا ودا کار نه کړي ها ابراهیم علیه السلام د لګیا د خبرې کوي دا نه دلته کې په دې زمانہ کې یو کار داسې وشي چې هغه شرک په ختميږي یا د شرک رد شي یو عالم بیان کی ناغه باندې چې یو سړی باندې بد لګي ناوې داسو پنځپره براغله هغه بدا بیان کوي نو دا هو الله رب العزت به خلقو کې وګونو کې زړونو کې دا خبره وري خو دي دا چې دا حق کار چې دی نو دا دغه یو تن کوي قالوا نو خلقو وی فاتو بی علی عیون الناس رای ولید خلقو مختا لعلهم یشهدون د پاری دا خلق په گوان شي قالوا نو خلقو وی انت فعلت هذا بالهتنا یا ابراهیم آیا تا دا کار کړل د خپل الہ سره ابراهیم زمونږ د الہ سره اے ابراهیم دا تا دا کار کړل دا بوتان زمونږ تا مات کړل زمونږ د الہ تا مات کړلی ټول کڼ کپر پراته دي قال نو ابراهيم عليه السلام وتوي نو بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون نو غني توجيهات کے مفسرین بل فعله كبيرهم هذا یو دا دے او کہ تا کر لی او کڑی دی ځا یو سړی کار نه کړي او تو ته لګا تا کړي کړي مې د څه چل کېته چې کله تنگ شي وېزا نو ابراهيم عليه السلام دا وی بل فعله او کړه دې دا کار چا کړلې ما کړلې نو کبیرهم هاذا مشر دې غټ دې دغه دې کنا نو تپوس ته وکي ان کانوا ينتقون کدي خبري کولې شي که خبري کولې شي نو دا کار ما کړلې دې وی دویم دا وی بل فعله
کبیرهم هذا بل پمانا د استفهام باندې نو مطلب بداشي آیا کړه دې دل دې کار لرا دې مشر چې دا ولاړ فاسالوهم نو تپوس ته کوي کنه ان کانوا ينطقون کې دې خبري کولای شي نو استفهام بل استفهامی ده آیا کړه دې دې مشر چې دا ولاړ تپوس ته کوي بل دادا کسائی وئی بل فعله فاعل بلکہ کر لے یو کون کی دے لنا کبیرهم هذا مشر دی دادے تپوس تیو کئی کنا کہ دی خبری کولے شی او بل معنی چاکر لا بل فعله کبیرهم نو هذا رستو کا بل فعله کبیرهم بلکہ کر لے دے لنا لوی ددی چاہا اللہ دے دلتا کے دا یو ولاړ لیں فاسالوهم نو تپوستے ہو کہ انکانو ینتقون کو خبری کولے شی نو دا اللہ کر لیں نو دا چا پسرے کر لے زما پسرے کر لے گا زما پلاسی کر لے گا نا دا اللہ تقدیرو چی دا بکیگی نو دا زما پلاسی دا کارو کو نو دا حقیقت کے چی گورے نو دا اللہ کر لے دا فرجعوا الى انفسهم ندی واپسو په خپل ځان باندې فقالوا نو انکم انتم الظالمون یقینا تاسو خو ظالمان ځان د خپل ځان زړګي پټ پټ لګیا دي او تاسو سب ظالمان یې ثم نكسوا على رؤوسهم نو بیا الټ شو په خپل سرونو باندې سرونه کته کړه لقد علمت ما هؤلاء ينطقون تاسو ته خدا پته دغه خبرې نشي کوله قال افتعبدون من دون الله ابراہیم علیہ السلام موقع گوری او وقت وقت باندې ټک ور کوي افتعبدون من دون الله چې دې خبرې نشي کولای نو افسوس ته تاسو باندې آیا تاسو بندگی کوئ د الله نه سوا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم چې نه تاسو له فائدہ در کولای شي او نه تاسو له ضرر در کولای شي او فلکم او افسوس ته تاسو باندې ولما تعبدون من دون الله دا چا باندې تاسو له بندگی کوئ د الله نه سوا افلا تعقلون تاسو عقل نه کار نه لري خلق بلوشو دا وس دل سزا ورکول غواړي الګه سزا صدا هو راوی سے سک سک بانے هغه چې هر یو تن ول سک سک ورکې دی په سک باندې مړکی لیکن د دې سے خلقو الله همت ولا نه ورکې لاستي شو وروړي نو سوي هر رقو اوس وزوي دلرا او ونصر الیاتکم امدادو کوي د خپل الہو الګه د خپل الہو امداد بتکه کنا د الہ بستا امداد کوي دی خدا وای دی به زموږ امداد کوي او دلته یو وس الټه شو اگر خپل الہو امدادو کوي ان کا کنتم فاعلین کې تاسو کوون کی نا خلق خبره کوي و شپږ میاشتې خشا کې را جمع کو لرګي را جمع کړو او یو غټ میدان کې او ور وته کو چې کله ور تیز شو نو وسو ابراهیم علیه السلام وتورا چون څنګه اورا چې هغه اچولې کیږي نه ولې اچولې کیږي د برینا او وس خو ور بر ده او دی خکته دي نو څنګه چولې کیږي نو چل ولا نو ورته حیران وځي لوکوس ولې کوسه اچي او دا سړی وسرم په خپل ما چولې کیږي سوګي چې اچي ک یو تن دې ک دوه تن دي نو دی بم پکې سوزیبا شیطان راغې چلی وته خو دو منجنیق په ذریعہ باندې یا د ټال په ذریعہ باندې د گزار کړي نو ټال جوړ کو او ابراہیم علیہ السلام تو غرزاو ملائک راغلا ملائکو الله ته وی یا الله ستا خلیل سوزی او الاړ شي کنه کتا ستاسو نه امداد غواړي جو تاسو له امدادو کوي ملائک راغلا وته وی یو وته وی زب داو کم بلوی ز داو کم بلوی ز داو کم ابراہیم علیہ السلام تو اما الیک تا فلا ضرورت میں نشتی حسبی سوالی علمه بحالی زما دا پارا اللہ پورا دے او دا اللہ علم آغا زما پا حال بانی دے اللہ پا زما امداد پا خپل کی قلنا یا نارو کونی بردو و سلامن علی ابراہیم اللہ منگوی وورتا اے وورا شا یخ
وسلام علی ابراہیم او سلامتیا والا یخ خدا سی یخ چس بردن و سلامن دوار دی یخ سلامتیا والا دس نه چې یخی نو ډیر یخ شي نه یخ سلامتیا والا او بیا وی علی ابراہیم صرف ابراہیم علیہ السلام لخوا بل چالا نا بل سوک مرغی پی لپاس زی سوزی رابطاویگی سوک و تا لاس نشی نزدے کولیں بیا وی خلقو قصے جوڑی کلے اسرائیلیات تی و یا غزی کے دا نمرود لروا وی دا نمرود اولاد نو یا کلوی اولادی نو اب یا وی دا نمرود لروا او آغا زی نے چی قتل ابراہیم علیہ السلام خب قلار بائیں پا چمن کے ناستے گولونو کے ناستے او آگے و تا آواز کو دا ولی دا سنگا ویتا دا کلمو وی تم رازا جو آگے کلمو وی روان شو ورن وطا دوانا یوزی ناسو دا درو اسرائیلیات اللہ وی ننا علی ابراہیم صرف ابراہیم علیہ السلام لخا چاہ بکی دیور پا بلولو کے یا پا مڑکولو کے کوشش کر لے نو اللہ آگی لم بدلا ور کر لا یو وی تورانکوا آغا براتلا نو اوبو بے راوڑی نال تکی بے تو اکڑی نصبا یو ساس کے بو یو قطرہ بو خلے کی بداغی سمرو براتلی نو آغی بانی اس نکے دو اللہ والا آغیلا ترقی ورکڑا اللہ والا آغیلا عزت ورکو طاقت والا ورکو نو دا گن سیزو نے داغینا چری جیتی کئیو یری کی تے تورانے کے لئے نشی ورد لے مخیطا او یو گرگٹو کرباڑیوں نا کرباڑی مرے بے اوپر سولا پکے بے ورکو چی وہ تیز کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں وجہ نہیں ہے کم زے کی چیئے حیل لے کا حرم دے حرم کے موجنہ خواہ نور سیزونا آپ حرم کے داغے وجل ناجائز دی کہ مرد دی کس شے داغے بدلہ بورکے داغے قیمت بورکے داغے جرمانہ بورکے او دا شے دا کدی ملکو نکو عام حالت کے پاولنی دی گزار دی ملکو نو دیر ثواب دیں پا دویم گزار دی ملکو نو بیا با ثواب لگوڑی کمی بہرحال ثواب ملاوی کی پا مرگ بانے ملکوے نو دا پا دا ایسا کی گی نا بازی خلقی دا پا عمل بانے اس نکی گی لیکن دے اسی آغا لیتکے بلائی دے اسی آغا پوکے ورکئی نو اللہ ذلیل کی او کم یو تن چی آغا دا اللہ دا پارا کار کئی تورانے کے پشان دے یو قطرہ ورکئی نا اللہ والا آغیلا عزت ورکی ونجینا ولوتنا و نجات ورکمنگ آغلا ولوت علیہ السلام لرا ایل عرض اللتی بارکنا حولو آغاز مگیتا چی برکات چولی منگیر چاپیر داغینا فیہا للعالم دا پار دا عالم برکات چولی منگ پاگے کے دا پار دا عالم وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب ورکمنگ آغت اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام نافلہ نوسے وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ادا ٹول گرزولے منگا صالحان وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ادا ٹول گرزولے منگا امامان قائدین دا خیر یادون بِأَمْرِنَا چلار خودتم کو حکم بانے وَحَيْنَا إِلَيْهِمْ او یکرمنگا غیتا دا فعل الخیرات دا خیر دا کارونو وَإِقَامِ الصَّلَاةِ او دا مانز دا قائم ورد ورکولو دا زکاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ او دا ٹول زمانگا بندگی کون کی وَلُوتَنَا وَلُوتَ علیہ السلام منگا لے گلے وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ورکڑا منگا آغتا حکمت دخل دربنا وعلم وَنَجَّيْنَاهُ او منگا نجات ورکڑا آغلرا من القریت اللتی کارن تعمل الخبائس چے دا اکیلی نا چاہو وہ دا سے چے عملی کاؤ خبیث بد عملی کولا انہم کانو قوم سوئن فاسقین یقینن دیو قوم ناکارا فاسقان وادخلناہم فی رحمتنا داخل کرے منگا دلر پخبر رحمت کی انہم من الصالحین یقینن دیو دا کاملون کانونا ونوحن او نوح علیہ السلام منگا لے گلو از نادا من قبلو کلچ آوازیو کو مخید ددنا فاستجبنا لہو نمگا قبولتیاو کرا دا آغا پارا فنجیناو نمگ نجات ورکا آغلاو داوال لرا ملکر بلازیم دا غٹ مصیبتنا ونصرناو من القوم او امدادو کو منگ داغا من القوم اللذینا بچ کا منگا امدادو کو منگ داغا قوم مقابلہ کی چی تکذیبی کرو زمگ دایتونو انہم کانو قوم سوئن یقیناً داو قوم ناکارا فاغرقنا مجمعین و غرق لمنگا ٹول و داود و سلیمان و داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام از یحکمان فی الحرس
کله چې دی فیصله کوله د فصل باره کې اذ نفشت فی غنم القوم کله چې سریدل وي په دې کې بزې د یو قوم وکنا لحکمهم شاهدین او موږ وو د حکم د هغې دپاره ګواهان یا شاهدین حاضر د هغې په حکم د هغې فیصله کې الله وایي زه حاضرم ففهمناها سلیمان نو پوه کړو موږ په هغې باندې سلیمان علیه السلام وکلنا آتینا حکما و علما او هر یو له ورکړی موږ پوهه حکمت او پوها وسخرنا ما داود الجبال او مسخر کړه موږ د داود علیه السلام سره غرونه یوسف بهنا چې تسبیح به وي د هغه سره وطیر او مرغانم وکنا فاعلین موږ داسې کوونکي داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام فیصله کوله اذ نفشت فی غنم القوم کله چې سریدل وي په هغې کې بزې د یو قوم د شپې په وخت کې مثلا دغسې ده چې کله یو سړی دی د هغه څاروی دی د ورځې نقصان یې وکړو نو تپوس به د مجرم به په هغې کې فصل والی ولې ته د خپل فصل په خپله باندې حفاظت ولې نه کوې که د شپې نقصان وکړو څاروو نو په دې کې بیا به د څاروو مالکان چې هغه به مجرمانی ته خپل څاروي ځان سنبھالے ولی نه چې د شپې ګرځي او د شپې نقصان نه کوي نو د شپې نقصان کړلې خبر راغله داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته نو دی کېناستو خلق وایي بینچ کېناست وایي بینچ مقرر کو کسان مقرر کړه کېناستو ناغي هغې مشوره کوي په دې باره کې اوس دا څنګه چلو کو دا نوې مسله راغله څه فیصلو کو دې باره کې داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام داود علیه السلام وایي اسانه خبره دا ده چې بس دا بزې راواخله دې سړي له ورکړه خبره خلاصه به شي دا سلیمان علیه السلام وایي نه دا څاروي به راوالو دې فصل والا به ورکو او دا به ورته ووایو چې ته به د فصل خدمت کې دا څاروو والا د فصل خدمت به کوي چې کله دا فصل د خپل حال ته راورسي نو دی به خپلې بزې واخلي او د هغه وخته پورې د دې بزو نه به فایده هغه سړی اخلي نو د دواړو به د نقصان نه بچ شي او که دغسې وشي خو یو طرف ته به نقصان وشي هغه بزو والا به بے بزو پات شي هغه به د هر څه نه خلاص شي او په دې بل کې د دواړو خیر دی نه یو به د بزو نه فایدې واخلي د هغه وخته پورې او دا بل چې دی نو دی به د فصل خدمت وکړي ففهمنا سلیمان الله وی سلیمان علیه السلام په زړه کې موږ دغه واچول دی پوه کو فیصله د هغه په مشوره باندې د هغه په رای باندې وشوه وعلمناه صنعة لبوس علم ورکه موږ هغه له وښوده موږ هغه ته جوړول د زغرو ستاسو دپاره لیتوسنکم دپاره چې بچ ساتي تاسو په جنګونو ستاسو کې فعل انتم شاکرون تاسو یې شکر کوونکي ولې سلیمان الریح سلیمان اسلام دپاره تابع کړو موږ هوا عاصفتن چې تیز هوا دلته عاصفتن تیز هوا سورۃ صاد 36 کې راځي شپږ دیرش کې سلیمان علیه السلام دپاره موږ هوا مسخر کړو الته کې وایي نرم وا روخاء نرم وا نو آخو جدا جدا حالاتی نرم وا په بعض اوقاتو کې او تیز وا بعض اوقاتو کې یا نرم وا ظاهر کې نرم ده او کار چې کوي نو هغه تیزی کوي د عراق نه شام ته پلک سات کې به ورسېدل تجری بامره چلیدا په حکم د الله باندې یا چلیدا په حکم د سلیمان علیہ السلام باندې الارض التي بارکنا فیها ولی الله وی ما ول تابع کړوا نو دا سلیمان علیہ السلام حکم د الله حکم ولی الارض التي بارکنا فیها اس مګتا چې موږ برکات چولې پای کی وکنا بكل شیء عالمین او موږ یو پهار یو شی باندې پوا ومن الشیاطین ما یغوسون له او د شیطانانو نه جناتنا
من یغوسون له هغه چې غپې به والے په دریاب کې ويعملون عملا دون ذلك او کار به کاو کارونه دین علاوه نور وکنا لهم حافظین او موږ دا حفاظت کوونکی. شیطانان دي، یو طرف ته شیطان دی بل ته جنات دي. نو شیطان او جنات دا یو قسم دی، یو جنس دی، خو چې حرام توب کوي جو شیطان دی او چې خدي جو جنات دي. ويعملون عملا دون ذلك نیو دے بے غفے والے دریاب کے غفے والے لال و جواہرات ملغلری وغیرہ دا براخی جول راویستب ہے. او یعملون عملا دون ذلك سورۃ سبا کی راضی دیار لسم کے عملون بے کول عمارتون بے جوڑول یعملون له من محارب و تماثیل و جفان و قدور الراسیات ہوئی. وایوب اذ نادى رب ایوب علیہ السلام کله چې आवाज کو خپل رب ته ني مستنی الضر چې یقینا رسیدل نه ماته تکلیف وانت ارحم الراحمین او ته زیات رحم کون کې رحم کون کو نا. ایوب علیہ السلام وی اتلس کالا بیمارو بیماری تیر اکڑا دلته کې بازی مفسرین چې لیکي ګوره ناغب لیکي چې دا بعضی اسرائیلی واقعات دی، بعضی داسی لکلی دی، داسی شی دا اسرائیلیات په خپل ذکر کړلی او چا پہ رد کړل. دارنګه دلته کې بعضی داسی دی چې یو ځکه پہ رد کړل او بل ځکه په خپل لیکلی ولې انسانی کمزوري نو سړی ته بیا خبره یاد نه ما مخ کې سړي کلیو نو یو دلته کې راځي یو رستو سورۃ صاد کې برازي نال دغه دا بعضی لیکلی چې دا اسرائیلی واقعات دي او بعضی دلته الټا کاری کړل او بعضی دواړو زینو کې رد کړل په چې دا اسرائیلی واقعات دي او خلقو د ځانه جوړ کړلی پیغمبرانو د بدنامولو لپاره. وی ایوب علیہ السلام نا جوړ شو اولاد ټول مړ شو مال او دولت ټول تباہ شو ختم شو. نو بیا خلق واغس نو ډیران ته غورځاو دروغ وای. بل دا وای چې ایوب علیہ السلام په بدن کې دانے وشوي او چنجي بګي بیا پیدا شو دروغ وای. انبیاء علیہ السلام الله داسې نه ذلیل کوي. الله رب العزت انبیاء علیہ السلام نا جوړ کوي هغه باندې امتحانات راځي خلق ته خي لیکن دغه سے شرمای نه دغه سے بے عزت کوي نه چې ډیران باندې غورځي او یا دغه سے په بدن کې چینجی کې چې خلق ته ټول جدا شي او بد بوی ته خيږي دا ټول اسرائیلیاتی. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر الدغه سورۃ صاد کې بیان اور واقع راځي. فاستجبنا له نو قبول تیاو کله موږ دا فکشفنا ما به من ضر نو لرکم موږ دا غنا هغه چې هغه باندې کو کم تکلیف واته نه او اهل ورک موږ تعالی دا مسلم ماهم او په مثال دا باندې داغي سرا رحمت اوس زمنګ د طرفنا و ذکر او دا پنو د پاره د عابدینو اکم سچې مال او دولت ول ورک او کم اولاد چې مړو نو بازي وای هغه مقدار ول ورکړو داغه په مقدار باندې ول نور ورکړو او بعضی وای هغه راجوندی کړو او د هغه په مقدار ول نور ورکړو. دا الله قادر دی سچ کوي کولای شي. و اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام و ذوالکفل علیہ السلام کل من الصابرین دا ټول د کامل صبر نا کونا. ذوالکفل علیہ السلام بارک بعضی وای دا یوشع علیہ السلام بعضی وای چې دا الیاس علیہ السلام نوم دی او بعضی وی نه دا مستقل ذوالکفل نومی ده او دا د ایوب علیہ السلام زوی دی وی. کل من الصابرین وادخلناهم فی رحمتنا او داخل کړي موږ دې په خپل رحمت کې انهم من الصالحین یقینا دې کامل نه قانونا وظنون او مہی والا. یونس علیہ السلام از ذهب مغاضبا کله چې لاړ په غصه کې په خپل قوم باندې فظن ان نقدر علیه نو خیال داو چې موږ به تنگسیارانه ولو په دمانه تنگسیا پی راغلا فنادا فی الظلمات دا आवाज کو په تیرو کې الله الا الا انت سبحانك دا خبره چې نشته بچکون کې نشته زمانه سو خبردار زما په حالت باندې سو خبردار نشتی
یا نشته څوک بچ کوونکی الا انت ما سواستانا سبحانك پاکی تعالی را انی کنت من الظالمین یقینا زیما د کاملو زیما د هغه خلقونه چې هغه محتاجی اسباب د نجات وسره نه نظم محتاجم نیالا زما امدادو کی مہی والو په غصه کې لاړ خپل قوم باندې فظن لن نقدر علیه مخکې د آیات منګ ویلو اصول کې یونس علیہ السلام نو دلته کې دا په باره کې فظن لن نقدر علیه نیو معنی د دام کې دیشي لن نقدر علیه چې موږ به قدرت اونل روپ د باندې صحابه راغلو ودا څنګه خبره دا خو د یونس علیہ السلام چې دا خیالو چې الله به ما باندې قدرت اونل لري دا خو عقیده خراب شوا غلط شوا منګه دغه څه نکو نا یونس علیہ السلام به دغه څه خیال څنګه کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل تاسو بل ځکه قران کریم کې نه دی ویلي هغه ځکه موږ دا ویلو القرآن یفسر بعضا التکی چې ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر التمانس کوي تنگسیا نو دلته ما تنگسیا ده کنه فظن لن نقدر علیهم نو خیال داو چې موږ به تنگسیا رانولو په دمانه نو تنگسیا پی راغلا فنادا فی الظلمات ناواز کو په تیرو کې غنی تیرې وي تفسیر کبیر کې رد کوي په دې ځای کې په خلق باندې چې هغه وی یونس علیہ السلام گناہ کړل بعض خلق په داسې دي هغه وی یونس علیہ السلام منصب رسالت میں کوتاهی کی ناغه وی دا د حشویو قول له دا غلط قول له غلط خبره ده یونس علیہ السلام گناہ نه کړي فاستجبنا له موږ قبولتیا وکړه دا وونه جنا من الغم بچ کو موږ غلط د غمنا وکذالک ننجل المؤمنین دانګه موږ نجات ورکو مؤمنان لرا وزکریا علیہ السلام اذن اذا ربو کله چې आवाज یو خپل رب ته رب لا تذرنی فردا یا الله م پرېګ دې ما یوازې وان ته خیر وارثین او ته بهترین د وارثان ورکون ته یې غورا د وارث ورکون کو نام فاستجبنا له وهبنا له يحيى نو قبول تیا وکړه موږ دا د پاره او ورکه موږ ته یحیی علیہ السلام واصلحنا له زوجا او تند کړه برابر کړه صلاحیت ورکه موږ اغلا موږ داغه د پاره داغه بیبیلا انهم كانوا يسارعون في الخيرات یقینا دا ټول انبیاء علیهم السلام سمره چیو دي مخکیواله وکاو د خیر په کارونو کې و يدعوننا رغبا ورهبا او رابللو یمنګا د رغبت د وجنا او د یری د وجنا وکانو لنا خاشعين او ټولو زمنګنا ير کون کی خشوع کوله د الله لپاره والتي احسنت فرجها وغسنانا چې بچی ساتل خپل شرمګه فنفخنا فيها من روحنا نو پوک موږ په غریبان داغه کې د خپل طرف نه روح پوکیو کو جبرئیل علیہ السلام داغه په غریبان کې وجعلناها وابنها او ګرځول موږ هغه لرا او زوی داغه آیات للعالمین نخد پار د عالم عیسی علیہ السلام او مور داغه ان هذه امتکم امه واحده یقینا دا امت تاسو امت دی یو دی په یو دین باندې دی دین او ملت صحیحه باندې دی وانا ربکم فاعبدون عزیز تاسو رب نو خاص ما بندگی کوي او تقطع امرهم بینهم د خلق چراله نو ټوکړه ټوکړه ک دین داغي په خپل مینس کې کلون لینا راجون دا ټول موږ تر ګرځیدون کی فمن يعمل من الصالحات ان سوچ عمل کې دنه کو عملنا وهو مؤمن پدا سال کې چا مؤمن فلا کفران لساین نشته نا قدری داغه کوشش چا چې سک کوشش کړل مؤمن دی نو دا کوشش قبول لې ناقدری نه کیږي اگر چې معمولی عملی ولو بشق تمرتن وای کجوری ټوکړه دا الله دا غیم ناقدری نه کوي داغه قدر کوي هغه قبلای و ان له کاتبون او یقین موږ یو لیکون کی وحرام علی قريتنا لكن انهم لا يرجعون وحرام علی قريه حرام که په خپل معنی باندې نو بیا با لا يرجعون کې لا زائدی نو حرام علی قريه حرام دی په یو کې باندې چې موږ هلاک کړي انهم يرجعون یقینا چې دی به واپس راو ګرځي د دې واپس را ګرځیدل دا حرام دی او یا حرام په معنی د وجوب وي نو لا بیا په خپل ځای باندې وحرام علی قريه یعنی لازم دی په یو کې باندې چې هلاک کړي موږ انهم لا يرجعون یقینا دی چې دی واپس نشي راتله سورۃ یاسین کې موي
وی کم اهلکنا من قریت اهلکناها فهم لا یرجعون، وی واپس نہ راضی. یو دیرشم آیات کے راضی سورۃ یاسین کی. حرام علی قریت، کله چې دی لاړ سړی مړ شو نو واپس نه راځي. اب جدا خبره چې یو سړی به دلته کې لګیا وي، دروغ به وي، څه به وي، پیغمبر وایي نه راځي، الله وایي نه راځي، او دی وایي نه ما لیدلی دغه ځای کې پلان کې مې لیدلی او پلان کې مې لیدلی او پلان کې مې لیدلی. حرام علی قریة، الله وایي نشي راتلی. کم چې کافر دی، کم چې مجرمان دی، سجین کی دی، نا خو نشي راتلی او راخلاصېدی نشي. او کم چې نیکان خلق دی، هغې چې کم نعمتونو لتلی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغې ته وویلی شي چې لاړ شي دنیا ته لاړ شي، او دنیا کې دنیا به تاسو له درکو، د دنیا نعمتونه هغه به تاسو ته میلاو شي. هغه وایي نه موږ دنیا ته نه ځو، دلته کې چې کم نعمتونه دي دنیا کې هغه نشتی، نه راځي. که دا ټوله دنیا ولا ورکې نه راځي، دی وایي نه راځي. وایي څوک پکې آسې راځي چکرې لګئ، او څوک پکې راځي ماښامۍ له راځي چې کله سړی مړ شي روح راغلی په بلۍ ناست دی، اول ماښام له راځي، دویم له دریم له راځي. او وایي خلک وایي ماښامۍ زر ورکوي، زر یې ورکوي، ولې دا روح راغلی په بلۍ ناسي، او کله چې دا وختي ورکړی شي نا خوشحاله شي، ما پسې خلک سکوي نو رواني خوشحالۍ باندې لاړ شي. او چې کله څوک څه ورنه کي دی ناسي 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 تیاره شي پې، نو بیا ډغرې وایي رواني او کنزل خیرې کوي. دا د خلکو خبرې قصې دي. الله وایي نشي راتلی، او دی وایي راځي. وایي حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، تر دې پورې چې کله کولاو بشي یاجوج او ماجوج، وهم من کل حدب ینسلون، دې بعد هر ډېرکۍ نه منډې وایي. واقترب الوعد الحق، ډېر نږدې راغی هغه وعده چې رښتونې ده. فاذا هي شاخصة ابصار الذین کفروا، په دغه وخت کې بټې براوتې سترګې د هغه کسانو چې کفر یې کړی. یا ویلنا، هاي افسوس دی موږ باندې، قد کنا فی غفلة من هذا، یقینا و موږ په غفلت کې د دې نه، بل کنا ظالمین، بلکې موږ او ظالمان. انکم ما تعبدون من دون الله، یقینا تاسو چې تاسو له بندګي کوئ د الله نه سوا، حسب جهنم، دا خشاک د جهنم دی. انتم لها واردون، تاسو به د دې دیتا ورکوزیدون کی. انکم ما تعبدون من دون الله، تاسو به هم ځئ او تاسو چې چا بندګي کړله هغه به هم د جهنم ته ځي. من دون الله وی حسب جهنم، خشاک د جهنم دی. انتم لا واردون، تاسو به دیتا ورکوزیدون کی، دیتا راتلون کی به ورکوزیدون کی به. کله چې دا خبرو شوه خلکو وی موږ ته منظوره ده چې عیسی علیه السلام پکې، عزیر علیه السلام پکې، نور نیکان بزرگان اولیاء پکې، د هغې بندګي شی ده دی پکې جهنم کې، نو موږ دې ورته هم لاړ شو که نه. الله ورپسې مخکې وایي چې دغه نیکان بندګان چې هغې حق منل او د هغې دپاره فیصله د جنت شوي ده، نو دی به د جهنم نه لرې ساتلی کېږي. ورپسې آیت کې وایي لو کان هؤلاء، کچری وی دی دا آلهه وی، ما وردوها، دی بنه ویتلی دی جهنم تا، وکلن فیها خالدون، او دا ټول وی پدې کې همیشه. لهم فیها زفیرون، د دې دپاره په دې جهنم کې به اسویلی. وهم فیها لا یسمعون، او دی به په دې کې خبرې نه اوري. ولې په دې کې ان الذي سبق ان لهم فيها زفير، د دې لپاره په دې کې اسویلی وي، هنار وي، نو دې به یو بل خبرې هم نه اوري. داسې شور شغب به جوړي، یو به غړمبار د جهنمي د اور، او یو به پکې د خلکو هغه اوازونه، نو خلکو غوږونه به کڼئ، آواز به اوري، څوک به خبرې نه اوري. ان الذين سبقت لهم من الحسنى، یقینا کسان چې مخکې شوی د هغې دپاره زموږ د طرف نه فیصله د جنت. دنیا کې ایمان راوړلی، عمل صالح کړلی، نو د هغې دپاره د جنت لوز دی. نو جنت لوز دی، نو دی به جهنم ته نه ځي. دغه خبره د هغه چا دپاره ده چې جهنم ته به ځي،
چې څوک په انسانانو کې مشرکان دي، غلط پیران دي، غلط ملیان دي، کافرو مشرکان دي، او دلته کې چا خلکو هغه د الله سره یو ځای کړي، لکه د الله سره چې خلکو یو ځای کړي نو نیکان هم یو ځای کړي او بعضې بدان هم یو ځای کړي. نو دغه بدان تر دې پورې چې شیطان ابلیس داغه شکل هم جوړ کړی شی دی او خلک داغه بندګي هم کوي. داسې هم شته په بعضې ملکونه داسې دي چې په هغې کې دا قسم کیږي چې د شیطان تصویر جوړ کړی، یو شی جوړ کړی او د هغه لګیا د هغه بندګي کوي، وایي دا هم څوک دی وایي. نو دغه شیطان دی به هم جهنم ته ځي، ولې دا هم بندګي شي ده. نو شیطان په خپله باندې د شیطانۍ د وجې نه به جهنم ته ځي. او دا کم چې هغه څیزونه دي چې هغه مکلف نه دي، لکه دا کم چې بوتان جوړ کړی شي دي، چا د وسپنې نه جوړ کړلی، چا د ګټو نه جوړ کړلی، چا د سنا پیتلو نه جوړ کړلی، یو شي نه بل شي نه چې کم جوړ کړی شي دي، نو دغه بوتان بوتم ځي. تر دې پورې چې بعضې علماو لیکلي چې د انور او سپوږمۍ دا به هم د جهنم ته ځي، ولې د دې هم بندګي شوې ده. نو دا د دې لپاره نه ځي چې دا به هلته کې سوځي، به عذاب به ورکولی کېږي، عذاب به نه ورکولی کېږي، د عذاب سره څه کار نشته، دی غیر مکلف شیونه دي. نو دی به ځي دې دپاره چې دغه مشرکان کافران دی پې نور سوځئ. دا هغه څیزونه دي چې تاسو ولا بندگی کوله. لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها، کدی چرې آلهه وې نو دی به جهنم ته نه تلو. او کم کسان چې هغې دنیا کې مکلف دي او هغې عمل کړلی د الله د حکم مطابق، توحید منل نو د هغې دپاره فیصله د جنت شوې ده. نو اولئک عنها مبعدون، دا کسان به د جهنم نه لرې ساتلی کېږي. څومره به لري؟ وی لا یسمعون حسیسها، نا بوری داغی کشار د جہنم، د جہنم آواز بناوری. وهم فی مشتات انفسهم، و دیو پا آغا سکی چی غواړي به نفسونو د دې خالدون همیشه، د دې زړونه چې سبا غواړي هغه به دې ته میلاویږي. بل ځکه وایي د دې زړونه چې څه غواړي هغه میلاویږي. وتلذ به الاعین، او سترګې په هغې باندې مزه اخلي، آب دې ته ملاویږي. حدیث کې دي چې د دې لپاره نعمتونه به داسي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا يحزنهم الفزع الاکبر، نه به غمجن کوي دي لرا غټ غبراهټ. وتلقاهم الملائکة، مخې ته به راځي د دې ملائک. هذا یومکم الذی کنتم توعدون، دا سورج تاسو هغه ده چې تاسو سره کومه وعده کېدې شوه. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، باور معنی چې دغه یوم لا یحزنهم الفزع الاکبر، غټ غبراهټ وې دا به یي خلق به را مخامخ کړی شي. اے جنتیانو، اے جهنميانو ګورئ، نو مرګ به راوستی شي او مرګ به مړ شي. و اعلان به وکړی شي الخلود لا موت، چې دا وویلی شي نو جنتیان به خوشحاله شي او جهنمیان به داسې خفه شي چې هغې باندې به بل څه دغه نه واویلا به جوړه شي، لوی غبراهټ به وي. نو لا یحزنهم الفزع الاکبر. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، په هغه ورځ باندې چې راغونغاړو موږ اسمان په شان دران غښتو د منشي د رجسټرار، خپل رجسټرونو لره خپل کتابونه به رانغاړي. دغسې د اسمان به هر څه موږ راونغاړو. کما بدانا اول خلق نعیدو، لکه څنګه چې موږ اول پیدایش کړلی داسې دوباره به یې کوو. وعدن علینا حق، دا وعده ده زموږ په ذمه باندې. انا کنا فاعلین، یقینا موږ یو کوونکي. ولقد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر، یقینا موږ لیکلي په زبور کې رستو د ذکر نه، تورات نه، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، چې یقینا د ځمکه د جنت وارثان کېږي به اخلي بدیل را زما بندگان صالحان، صالح بندگان چې دا به د ځمکې وارثان کېږي. ان فی هذا لبلاغ لقوم عابدین، یقینا په دې کې خامخا پوروالی دی، تبلیغ دی
د رسول خبره ده دا قوم د پاره چې عبادت کوونکي دي وما ارسلناک الا رحمت للعالمین او نه لګره موږ ته مگر رحمت د پاره د عالم قل انما یوحى الی وتوا یقین وحی کول کی ماتا د دې خبره انما الهکم اله واحد یقینا اله تاسو اله د یک یو فعل انتم مسلمون تاسو علی خودن کی گنا فین تولوا کو خلق شاکرا فقل وتوا ازنتم علی سوا ما خبر درکړې په داسې حال کې چې برابر یو پورا ما تاسو له خبر درکړلې پورا ما تاسو له خبر درکړلې په داسې حال کې چې برابر یو منګه وان ادري اقریب ام بعید اما ته پته نشته چې آیا نږدې وي یا بلری اچ تاسو سره کوم واده کې دی شي ما ته پته نشتی انه یعلم الجهر یقینا الله پویږي په زور باندې د خبرنا و یعلم ما تکتمون او پویږي الله په اسماء تاسو پټوي وین ادری لعله فتنه لكم ما ته پته نشتی کې دی شي چې دارستو کول د عذاب دا امتحان استاسو د پاره ومتاع الہین او سامان تر یو وخت پورې قال ربکم بالحق نوې پیغمبر یا الله فیصلو کې فحق باندې وربنا الرحمن المستعان اور زمونږ رحمان ذات چې امداد کوونکې د پاسمه تاسو کوم صفاتونه جوړوي سورۃ ممتازو په 300 واقعات باندې د انبیاء علیهم السلام په کثرت د زواجر او تخویفات باندې سورۃ حج مدنی سورۃ ته نازل شه د رستو د سورۃ نور نا یو سل دریم ده په نزول کې سورۃ انبیاء کې عذاب ذکر کو نو دلته کې نخې د عذاب ذکر کړي دارنګه مخکې سورۃ کهف کې رد شرک اعتقادیو په مریم کې عجز ذکر شو سورۃ طه کې وی امتحان پراغ مصیبتونه پراغلا سورۃ انبیاء کې وی ټولو چغې کړې ماتا دلته کې وس دا عذاب تذکرہ کوي په موجوده خلکو باندې داود صورت بئی نفی د شرک فعلی په وضاحت د سلورو مسلو لکه څنګه چې په سورت مائده کیوں خلاصه د صورت بئی په صورت کې رد د شرک فعلی بکئی او د سلورو مسلو وضاحت بکئی یو نظر د الله دی یو نظر د بندگانو دی یو تحریمات د الله دی یو تحریمات د بندگانو دی چې په دې کې دو صحیح دي او دو غلط دي وضاحت بکئی د دې لکه څنګه چې په صورت مائده کیوں آخر کې مسله د حج هغه هم ذکر کې ځکه صورت حج ده ابتداء قیامت مخکې مونږ ویلو دا سلورم صورت ته د نیمه نه دی خوا چې دې کې ذکر کوي قیامت او دا شروع ده په یا ایه الناس اتقوا ربکم سرا او مخکې سلورم صورت او هغه په یا ایه الناس اتقوا ربکم سره شروع او هغه کې ابتداء د مخلوق ذکر کولا آئے کہ ابتدا وانو دے کی انتہا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اے خلقو یریگے دخپل ربنا ان زلزلت الساعت شیئون عظیم یقینا زلزلت قیامت دائیو شیر لوی شیر دے زان بچ گئی دا قیامت دا عذابنا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم دا غین چیزان بچ گئی پسو بچ گئی کم چې اقسام د شرک دی دا غي نزان ساتي ایمان راوړی ان زلزلۃ الساعه شیء عظیم زلزلہ د قیامت یو دادا چې د قیامت په نمخ کې قیامت کې دون نمخ کې زلزلہ براشي چې هغه تذکرہ په صورت زلزال کې دا پټول ازمکه باندې زلزلہ براشي دویم دادا چې
هیبت مراد دے، زلزلہ نه مراد. هیبت په خلکو باندې راشي د قیامت. داغي قیامت هغه هیبت هغه ډېر سخت دی. څومره سخت ورځ ده دا زلزله د قیامت، هیبت د قیامت به څنګه وي؟ یوم ترونها، په هغه ورځ باندې چې انبته د قیامت د ورځې لره تزهلو کل مرضعات، دا زلزله به دومره غټه وي، دا هیبت به دومره سخت وي. تزهلو کل مرضعات، چې غافله کېږي به هر یو پی ورکوونکي امار ذات د هغه چا نه چې پی وله ورکوي. وتضع کل ذات حمل حملها، او وبزیږي هر حمل والا خپل حمل لره. وتر الناس سکارا، یعنی به خلق لره په نشه کې. وما هم بسکارا، داخل په نشه کې نه، ولکن عذاب الله شدید، لیکن عذاب د الله ډېر سخت دی. دا هیبت دا یو د دې وجې نه به راځي چې الله رب العزت د طرف نه حکم به وشي. یو خو د سخته ورځ، یو دا ده چې حکم به وشي آدم علیه السلام ته، یا بل روایت کې راځي ملائکو ته به ووایي چې د خلکو نه چې کم جنتیان دي هغه جدا کوي، جهنمیان جدا کوي. نو تپوس به وکړي چې سو من کم د سو نه سو، نو او به ویلی شي ورته چې د زرو کسانو نه یو تن د جنت د پاره، او د یو کم زر کسان 999 وی. نو 900 او 990 دا د جهنم د پاره چې دا आवाज خلق واوري، زګه چې په زرو کې یو تن به جنت ته ځي، نو چې دا आवाज واوري نو خلکو کې به یو غلبلا جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا وې، صحابه کرام پریشان شو، ودا بسنګ کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل پریشانی خبره نه ده، یو تن بستاسو نه جنت ته ځي، او ستاسو په مقابله کې د یاجوج ماجوجونه د هغې کافرونه الله به یو کم زر کسان جهنم ته غورځوي. دا صورت یو داسې صورت دی چې ناشنا صورت دی. په دې کې تفسیر زاد المسیر وایي څه آیاتونه په دې کې دي دا مکی دي، څه پکې مدني دي، څه پکې د شپې نازل شي دي، څه پکې د ورځې نازل شي دي، څه په سفر کې نازل شي دي، څه په حضر کې نازل شي دي، څه پکې د امن دي او څه پکې د جنگ دي، څه پکې ناسخ دي او څه پکې منسوخ دي. ناشنا صورت ته او دلته کې صورت حج و مدنیه، نو دا دې وجې نه وایي چې اکثریت هغه د مدینې دی، نو تقریبا حکم هغې د مدني ورکړی شوی دی. ومن الناس من یجادل فی الله، بعض د خلکونه جګړه کوي د الله په باره کې، د الله توحید په باره کې بغیر علم په ناپوهۍ. ویتبع کل شیطان مرید، او تابعداري کوي د هر شیطان سرکش. کتب علیه، لیکلی شوي دی په ده باندې، انه من تولاو چې څوک ورځي شیطان ته، فانه یضلو، یقینا دی شیطان هغه گمراه کوي، ویهدیه الی عذاب السعیر، او روانوي یې په لار د جهنم باندې. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب، اے خلقو که چې تاسو په شک کې د باس بعد الموت نه، فإنا خلقناکم من تراب، یقینا موږ پیدا کړی تاسو د خاورې نه، ثم من نطفة، بیا د نطفې نه، ثم من علقة، بیا د وینې د ټوکړې نه، ثم من مضغة، بیا د غوښې د ټوکړې نه، مخلقة و غیر مخلقه، چې هغه پوره شکل والا پوره شکل والا نه، لنبین لکم، د پاره چې واضح بیان کو تاسو ته. ونقر فی الارحام ما نشاء، او پاتې کوو موږ په رحمونو کې څومره چې موږ غواړو، الی اجل مسمى، دا نیټې مقررې پورې. ثم نخرجکم طفلا، بیا راوباسو موږ تاسو تابع. ثم لتبلغوا اشدکم، بیا ځواني درکو عمر درکو تاسو لا، دې لپاره چې ورسې تاسو پر ځوانۍ ته. منکم من یتوفی، باعث تاسو نه چې مري.
ومنکم من یرد الی ارض العمر، بعض تاسو نه دي چې واپس کولی شي سپک عمر ته، لیکن لا یعلم بعد علم شیئا، نو انجام دا شي چې بیا نه پوهېږي په څه شي باندې رستو د علم نه. مخکې سورۃ النحل کې هم تېر شي او یا آیات کې لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا، چې بیا نه پوهېږي رستو د علم نه په څه شي باندې. وتر الارض حامدة، او اینې به ته ځمکې لره حامدة وچا، فاذا انزلنا علیها الماء، نو کله چې راوورو موږ په دې باندې اوبو، اهتزت، نو دا تازه شي، وربت او اوپرشي یا بوګشي، وانبتت من کل شیء بهیج، او راوخیږي په دې کې د هر قسم بوټ تازهونه. ذالک بان الله هو الحق، دا دی وجنا چې دې لپاره تاسو چې استدلال وکړي، ذالک لتستدلوا، دا دې لپاره چې تاسو استدلال وکړي په دې باندې چې یقینا الله هغه حق دی، وانه یحیی الموتى، الله به ژوندي کوي مړو لره، وانه علی کل شیء قدیر، الله دې په هر شي باندې قدرت لرونکی. وان الساعة لآتیة، او یقینا قیامت خامخا راتلونکی دی، لا ریب فیه، نشته شک پای کې، لا ریب فیها. وان الله یبعث من فی القبور، او یقینا الله ورا پورته کې هغه څوک چې قبرونو کې دي. ومن الناس من یجادل فی الله، بعض دخل گناہ دی جګړه کې د الله په باره کې د توحید کې بغیر پر ناپوهی باندې، ولا هدن عقلی دلیل وسره نشته، هدایت وسره نشته، ولا کتاب منیر نو سره کتاب خکارشتي، کتاب وسره نشته، نقلی دلیل وسره نشته. ومن الناس من یجادل، جګړې کوي، مخکې تابع ذکر دلته کې مطبوعین ذکر کوي. ثانی عطفه، تاوی ډډې خپلې، لیضل عن سبیله، د پاره چې گمراه کی خلق د الله دلالینا، له فی الدنیا خزي، نو د پاره شرمندگی د په ژوند دنیوي کې. ونذيقه، او سکو دماندې د قیامت پر ورځ عذاب سوزون کې. ذالک بما قدمت یداک، دا په سبب دی چې مخکې لګلې لاسونه استا. وان الله لیس بظلام للعبید، یقینا الله نه دی هیڅ قسم ظلم کوونکی په هیڅ بنده باندې. ومن الناس من یعبد الله علی حرف، او بعض خلکو نه دي چې هغه بندگی کې د الله په شک باندې، علی حرفین په اړه په طرف باندې، حرف وی طرف ته وي، نو په طرف باندې د څه په شک کې دی، شک کې دی. نو فین اصابه خیر، کو رسید ته خیر اطمینان نبی، نو د رضا شي مطمئن شي په دې باندې. وین اصابته فتنه، کو رسید ته فتنه، س عذاب او تو رسید، س فتنه او تو رسید، نو انقلب علی وجهه، نو واپس شي په خپل مغبای خسر دنیا والآخرة، تاوانی دنیوي او اتباع او اخروی لحاظ سره. ذالک هو الخسران المبین، دا تاوان دی ښکارا، دا ښکارا تاوان دی. یدعو من دون الله، دا خلق را مدد شوی د الله نه سوا ما لا یضر ولا ينفعه، هغه چاته आवाज کوي چې نه دلا ضرر کولای شي او نه دلا فائدہ ور کولای شي. ذالک وزلال بی، دا گمراهی د ډیر لري د حق نه. یدعو دی را بلی، لمن ضره، خامخا هغه چاته چې تاوان داغه نقصان داغه اقرب من نفعه، ډیر نږدې دی د فائدې نه. لبیس المولا لبیس العشیر، ډیر بد مولا دی او ډیر بد ملګری د ژوند. یدو لمن ضر اقرب، التکی وی آواز کوي چې نه فائدہ ورکول شي نه نقصان، نو دلته نقصان زیات ته نه نقصان هغه نشي ورکوله. خود دې چې آواز کوي د الله نه سوا بلتا، نو دې باندې دې گمراه شي، دې مشرک شي. نو چې کله دې مشرک شو، گمراه شو، نو د گمراهۍ دا نقصان د هغه فائدې نه چې دې وت آواز کې مال فائدہ را کې، یا پیر بابا را مدد شي وي، نو که پیر بابا دې او بل څوک دې غیر الله تعالی आवाज کوي، نو هغه را مدد کې دې شینا او هغه فائدہ نشي ورکوله او نقصان ځان ته ورساو. ان الله يدخل الذين امنوا، يقين الله داخله کسان چې ایمان راوړل عمل صالح کړي جنتون چې به ګران دي داغې نه نهرونه. ان الله يفعل ما يريد، يقين الله کیسه غواړي. ما من کان یرید الله ينصر الله فی الدنیا والآخرة، کله چا دا خیالي چې الله دې امدادونه کی د خپل پیغمبر سره یا د موحد سره په دنیا او آخرت کې، فلیمدد بثواب الى السماء، نو پکار دی چې وګد کی او رسي اسمان ته، یو لار دی وګوري، سبب دی وګوري اسمان ته، نو او دی خيږي. ثم ليقطان بیا دی کټ کی دا امداد د الله طرف ناراضی، نو الته کی دی کټ کی. فلینظر، نو پکار دی چې ودی ګوري نه، حال یذبنا کیدو ما یغیظ، چې آیا
ختمي د دو غصه هغه چې د د دا چل هغه چې د غصه کوي د د په دې چل باندې چل ول باندې د چې کم چلو کو په دې باندې د غصه ختمي کنا من کان یظن علی ینصره الله یو مطلب بدای من کان یظن علی ینصره الله د چا چې دا خیالي چې الله دې د پیغمبر سره امداد نکي د دې موحد سره د امداد نکي د دې حق پرست سره د امداد نکي په دنیا او آخرت کې فلیمدد بسوابین الی السما نو پکاره چې رسې دی وګد کی چتا برا چت دی رسې وګد کی ال تک دی وټړي او بیا دی هغه رسې کوسر راواخلی خپل مړی ته دی واچي او خپل مړی دی پاغي باندې خپکی او ځان دی تیزندی کی او ځان دی مړ کی چې دغه غصه ختم شي آخر کوئی چې نہ رہے بانس نہ بجے بانسری چیز شے پاتی نشی چے دے پاتی نشو نو ددا غصب سپاتی شی آخلق وی منگا غربت ختمو وی دا باز خلق پکی داسی دی غربت ختمو نو غربت سنگا ختموی وی دا غریب ختمول غواری نو غریب چی ختم شی جو غربت با بخبال ختم شی نو دی ما حل لے چی دے ختم شو نا ټول ظلم زیاته هغه د غریب سر روان دی ولی غریب لګیا دی د ډوډۍ چاري نه کیږي نو لګیا دی خودکشانی کوي ځان وجني خپل اولاد وجني ځان د دنیا د غم نه دم کول غواړي لیکن دنیا د غم نه بده دمشي انده غړ غم بل وته پروتي نو کو څوک دا وایي چې د سره دی الله امداد نکي نه الله وي زبه کوم تک په دې باندې خپکیږي استاد زړه وچوي ځان لا یو رسې چت وګدکا هغه ته ځان ته زندګي کا ځان مړکا دوی مدادا اسمان ته دې رسې وګدکی مطلب دا دی چې طریقه دی وګوري اسمان ته د خطو اولاد دي شي کم زنه چې وحی راضي امداد راضي دا الله نصرت راضی نو ال تک د لاړ شي بر اسمان ته دی وخیږي او دا اغه زین دی دا امداد چې کم راضی دا دی کټ کی او بکی نشي کوله انګور تراو دی وی خطه خنشم نو چې نشي نو بیا دا زړه نه دی دا غنو مباسا بل دا چې من کان یظن علی ینصره الله فی الدنیا والآخرہ ویدا ضمیر دا علی ینصره الله چې ده دا دې من تراجه کا مخکې ضمیر هغه راجه او پیغمبر تا یا مبلغ تا حق پرست راجه او دلته کې ینصره دا ضمیر دې من تراجه کا چې دا چا د اخیاري چې الله د سره امداد دیونه کی د سره امداد نه کوي نو دې وګوري حال د موحد دی وګوري چې الله ول سمره کارونه کړلی او بیا دې نظر وکي مشرکان وتا او حال د بوتانو دی وګوري د بوتانو دغه مشرکان لس کړلی نکله چې دا سوچ او فکر وکړو د غصه ختم شي کله دې الله رب العزت د طرفنا امداد لیډ شي نو دی وای الله ما سره امداد نه کوي نو هغه سره نه کوي نو دا کم چې ته دا مشرکان چې ګوره مشرکان سره د دې هغه د دې هغه الہو د دې هغه بوتانو داغي سره سکړلی کړي دي نه بل دادا دې سوچو کی چې کله دې الله یادای دې قرآن ناسته جمعات کې ناسته دا الله یاد کئ دا الله ذکر کئ نو د حال څنګه او کله چې دې دا الله ذکر پریدي دا الله د کور نوزي او دا الله قرآن پریږدي په هغه وخت کې د حال صحیح نو دې چې کله د دواړو موازنو کی نو د دا شک به ختم شي د غصه به ختم شي
چې الله رب العزت یادې نو د زړه کې تسلی اطمینانی پریشانیاں ختم شي او چې کله د الله ذکر پریدي نو پریشانیاں ورته بیا راشي وکذالک انزلنا آیات بینات دانګې نازل کړي موږ آیاتونه واضح واضح وان الله یهدی من یرید یقینا الله هدایت کوي هغه چاته چې غواړي ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل کسان چې یهودیت اختیار کړل کسان چې صابئین دي هغه کسان چې نصرانیان دي والمجوس او مجوسیان دي والذین اشرکوا کسان چې شرک کړل ان الله یفصل بینهم یقینا الله فیصله کوي د خلکو په منځ کې د قیامت پورز یقینا الله دې پارشمانه گواه علم ترا ایت نګوره یقینا الله ته سجده کوي اسو چې اسمانو کې زمکه کې دي نور اس بومي استوري غرونا وشجره ونه بوټي ودواب وزنده سر وکثیر من الناس ډیر د خلقنا وکثیر او ډیر داسي حق علیه العذاب چې لازم شه د پاغي باندې عذاب چاله چې الله اهانت کو کم یو سړی چې الله یې بیزتی وکړه نو نشته دا لپاره سوګ عزت ورکوونکې یقینا الله کیسه چې غواړي هازان خصمان دا دوا ډلې دي اختصموا فی ربهم چې جګړه کړل د خپل رب په باره کې فلذین کفروا ناکسان چې کفر کړل قطیات لهم سیاب من نار نو داغه د پاره کټکول کې جوړول کې جامې د بور یصب من فوق رؤوسهم الحمیم اچول کې لپاسه پسونو د باندې ګرمي وبو یسحرو به ویل کېږي داغه پوجبانه معافی بوتونه اچ بخیر ودی کې ول جلود او سرمنه ولهم مقام من حدید او د پاره ګرزونه به د وسپنه کله ما اراد او یخرج منها کله چې دی اراده کوي چې او دی اوسي د دې جهنم نه من غم د وجنا اعيد فيها واپس کولې کېږي بدی پدې کې وذوق عذاب الحریق اوسګي عذاب سوزون کې ان لا يدخل الذين امنوا يقين الله داخله کسان چې ایمان راوړل عمل صالح کړل جنتون تجربه تحت الانهار چې به ګلان داغین نهرونه يحلون فيها من اساور اچولې کېږي بدی ته پدې کې کنگن من ابین د سروزر ول عمل غلری وي ول لباسهم فيها حرير او لباس د دې وي پدې کې دا ریخمو ولی زکا چې هدو ال الطیب دیتا لار خوده شوی دا دیتا هدایت کړي شوی د کلمې طیبه طرف ته پاکي کلمې ته من القول د خبرنا وهدو روان کړي شي دی الى صراط الحمید پنه غلار پاغ لار باندې چاغ استایل شوی لار دا ان الذين كفروا يقينا کسان چې کفر کړي و يسدون عن سبيل الله او دې منکه خلق د الله د لار نه په خپل منشید الله د لار نه ول مسجد الحرام او د مسجد حرام نه الذي جعلناه اچ ګرځول موږ د خلکو د پاره سوان برابر العاکف فيه چې مقیم پدې کې ول بعد او مسافر مسجد حرام دی پاره کې مقیم او مسافر یو شی دی د ټولو پکې حقونه دي و ما یرید فی بالحادنا سوچ کوشش گئی په خپل عمل سره پدې کې په ګناه د ګناه کوي نو په ظلم سره نذقو من عذاب علیم سکو په هغه باندې خپل طرف نه عذاب درناک دلګي یو حدیث کې راځي ابغض الناس عند الله ثلاثه درې قسمه خلق دي چې هغه الله پر نسبت مبغوض ترين دي یو هغه سړی چې عمل کوي د ګناه توبه نه وباسي یو هغه سړی چې هغه عمل د جاهلیت کوي په اسلام کې او یو هغه سړی چې هغه مسلمان وجني د مسلمان په قتل ورپسې دی وایز بوانا لابراهیم مکان البیت خبر ده د ابراهیم علیه السلام واقع شروع کیږي د حج اصل مسله او